الله دا ظلم یې کړی دی. مړې کې بیا ډبرو کې واچول، یک یې ووه. نو د ظلم غوره لایق نه. نو دوی ما سره ډېره تابعداري کړې، دوی ما په ډېره خواري کړې دي. دوی ما په هغه مجرم یاد کړ، غوث جیل کې اچولی دی. زه دې خواري انسان ډېر منو تاسو ټولو. کلچکوف استعمال شوی و باقاعده، او دا تقریبا څه 5-6 ډازه لګېدلی و دې کې. په کم ځای ویشتو؟ دا مختلف قسم ځایونو باندې ویشتو، خپې باندې هم لګېدلی او په خېټې کې هم 3-4 ځایونو کې لګېدلی و. مور یې دا د یو بچی و؟ یک یو 15 لوڼې دي، یک یو مزی دی. نو ورته ډېر ظلم کړی دی. نو ډېر یې خراب کړی و. دا په یوازې و دا ملزم؟ او یوازې و ملزم. دی څنګه بیا بوتلی و؟ مطلب څنګه پلان یې ورته څنګه کړی و؟ پلان خو داسې شی و چې دا لکه خپله کې ملګري وو که نه، خپله کې انا جانه وه، کور نه یې راوبستو. لکه خپله کې به روزانه اٹھنا بیٹھنا وه که نه، خپله کې به ګیدرینګ و. ما نه یخلل اجبار کرد نو خالد خمرگری تای و ورساره خمران ورسادی اون خارو و دین خالو می اختاش اجبار که خل غره په بیا باندې کړل. موږ پیش کړو چې مطلب وخت ټایم کې مو زه نشې کې وم، نو خپله کې مو نشې باندې چې کوم دورانۍ راغلو، او تاسو له پته ده چې دا هېڅ داسې نشه ده چې دې کې کس ته پته نه لګي چې زه مطلب دا مې مخامخ چې کوم ده دا پلار ده، دا مې مور ده، یا دا مې ملګری ده. وړوکې خبرې باندې एकदम غوسه شي، وړوکې خبرې باندې एकदم خپله کې چې دا راضي شي. نو هغه خو دنده وجه وخله چې خپله کې مو نشې باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو کوربا نواز منګل یم. دا مهال زه په ډسټرکټ کوارټ سټیشن هاوس افیسر عدنان افریدي دی را سره موجود دی. تانه اوس ځای کې زه موجود یم. دلته څه موده وړاندې یو ډېره زیاته بده او افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې یو تن د هغې مرګ شوی او بیا د نامعلومه تنانو خلاف پکې اف آی آر شو. دغه دا کومه مورکې چې تاسو موږ سره ګورئ په دغه فریم کې چې د دې مور بله سهاره نه وه، همغه یو بچی و. همغه یو بچی هم یو تن دی چې دا پولیس نیولی هم دی چې دی ولې د دوی دا مورکې دغه دا بچی قتل کړی او دا چې کم قتل شوی ماشوم دی د دې عمر څومره او د ملزم څومره عمر دی او ملزم ولې دا وکړې وه. دې ټایم کې موږ سره عدنان افریدي صاحب موجود دی. باقي خبرې دې سره کوو. ډېره زیاته مننه عدنان صاحب. دا راته چې دا واقعه څه وه، پولیس له اطلاع څنګه میلاوه شوه، او دا چې کم ملزم پولیس نیولی دی د دې خلاف رومبی نامعلوم اف آی آر شوی و؟ بالکل دا رمضان المبارک میاشت وه. مولا تقریبا یو دې واقعې نه 2 غنټې پهله چې کوم ده مولا اطلاع میلاو شوه چې یو کس ته چې تقریبا 48 غنټو نه کور نه وتی ده، بیا نه ده راغلی. رپورټ مو درج روزنامه کړو. هغې نه بعد موږ خپل سرچ شروع کړو. 2 غنټو بعد مولا اطلاع میلاو شوه چې یاره دا لاش چې کوم ده دلته کې یو خوړ ده، توی ده، هغې کې پروت ده. هم مو هسپتال له راوستو، خو شروع کې شکوک و شبهات وو، لکه پته نه لګېده چې دا چا مطلب د مرډر چا کړی ده، نو نامعلوم کې و. بیا څو ورځې چې تېره شوې مو اف آی آر چا کړو. بیا هغې نه بعد څو ورځې چې تېره شوې، بیا د مور چې دا که نه د یو صابر هلک ته ملزم چې کوم د هغه باندې داویداري وکړه. نو مو باقاعده دی کې چې کوم د ډېر خپل سر شروع کړی او هنګو علاقې کې مو چپې والې وې. دې نه علاوه چې کوم دا ورغځۍ کې مو چپې والې وې. دا کس مو سره مفرور شو چې کوم صابر و. نو اټلاس چې کوم د مولا اطلاع میلاو شو وارې چې یاره دا د ځای کې کڅۍ کې چې کوم دا موجود ده کور کې، بس موږ سبا یو وخت لاړو ملا ځانونو سره، هغه نه موږ ګرفتار کړو. دا مقتول چې دی نامه یې څه وه، عمر یې څومره و؟ د مقتول چې کوم ده د فهیم عباس نامه وه، تقریبا 24-25 سال عمر و. ملزم او مقتول خپلو کې ملګري؟ جی بالکل، لا خپله کې ملګري یو ځای کینستان پورته کېدن وه که نه، خو دا و چې لږ نشیان هم خپله کې چې کوم ده، نو څه وجه دا وه داسې څه دا پکې نه وه چې ځمکو مسله وه یا څه بل څه مسله وه، خو خپله کې دا چې کوم نشیان وي نو اکثر تاسو له پته ده دا एकदम ښه وي او بیا एकदम خراب شي. نو دې کې خپله کې چې کوم دوران شوي وو. مطلب تاسو ته ړومبی اف آی آر ریپورټ وشو چې یاره دا لاپته دی، بیا یې لاش میلاو شو. مړ کړی په څه و؟ دې په دې آله په دې آله یې قتل کې څه استعمال کړی؟ دې کې چې کوم ده دې کې چې کوم هغه کلچکوف استعمال شوی و باقاعده، او دا تقریبا څه 5-6 ډازه لګېدلی و دې کې. په کم ځای ویشتو؟ دا مختلف قسم ځایونو باندې ویشتو، خپې باندې هم لګېدلی او په خېټې کې هم 3-4 ځایونو کې لګېدلی و. نو ډېر یې خراب کړی و. دا په یوازې و دا ملزم؟ او یوازې و ملزم. دی څنګه بیا بوتلی و؟ مطلب څنګه پلان یې ورته څنګه کړی؟ پلان خو داسې شی و چې دا لکه خپله کې ملګري وو که نه، خپله کې انا جانه وه، کور نه یې راوبستو. لکه خپله کې به روزانه اٹھنا بیٹھنا وه که نه، خپله کې به ګیدرینګ و او
لکه پهله هم دا خبره منشن کړه چې لکه دونه شیان و که نه دی کور نه راوبستو خپله کې چې کوم دا ګپ شپ لګولو نو په دې طریقې سره کور سره نږدې ځای یوازې کې چې دا کنه قتل کړی و. دې ټایم کې ما سره هغه مورکې موجوده ده. مورکې ړومبې خو دې الله تاسو ته زړه صبر درکړي. دا بچی چې دی کم وفات شوی دی قتل کړی دی چا دا راته بیان که مورې. دا دغه که صابر کور نو خلی دی که صابر کور نو وخلل ما لپاره بیا ما پره مړ کړی دی. بیا ما سره ډېر ښه امداد وکړه. بیا دوی ما په تالش وکړله تالش یې وکړه بیا ما په صابر یاد کړله. ما نه وخلل ادبار کې رانو خلی دی ښه ملګرتیا یې وه ورسره ښه وران ورسره دوی هم خوړو ودین څښلو بیا اختر شو ادبار کې وخله هغه راپه بیا بڼه کړلل. بیا ما دوی ته اطلاع وکړه دوی ما سره ښه امداد وکړل که ښه تالش یې راپه وکړله. مورې دا د یو بچی و یک یو 15 لوڼې دي یک یو مزه دی نو ورسره ډېر ظلم کړی دی بې حده ظلم یې کړی دی. مړي کې بیا ډبرو کې واچول یک یو وه نو د ظلم غوره لایق نه نو دوی ما سره ډېره تابعداري کړې دوی ما په ډېره خواري کړې دي. دوی ما په ښه مجرم یاد کړ اوس یې جیل کې اچولی دی. زه د یو خواري انسان ډېر منو تاسو ټولو خو ما زه یک یو ځای به ما په هغه مړ کړی ویلې مړ کړی دی راپې په ظلم مړ کړی دی ډېر ظلم یې ورسره کړی. مورکې څه پته ولګېږي چې دوی ولې مړ کړی و. دوی ملګري سره به دا څومره وخت نه ګرځېدو. نو ډېر وخت نه ته ګرځېدلو خپله کې ملګري وو خپله کې ملګري بیا پته نه څه نه باندې خو ملګري وو خپله ته ګرځېدل لکه ابرونه پته ولګېده چې دا چا سره چې ګرځي دا نشي نن دې صابر سره د ګرځېدل که پته وه تاسو ته مورکې چې دا هلک کم سره ګرځي دا نشي دی. واه ویلې نو ښه نشی به که نو مورې منې کولو دی نه چې تاسو خپل مطلب 15 لوڼې دي د یو بچی دی و نو مشه ما ویلو نن سبا د ژڼې معنی څه نو ما خو درته ویلو کوم ما ګرځه ورسره نو نه یې منله بچی دې نه منله. نو باجي نو خو خرو د ادبار کې د ګرځېدلو که نو د صدقه کې خو نه وو که نو ادبار کې د خرو ګرځېدلو نو خو دا پته خو نه چې ما دا مړی یم په بندوباس کې راته یا مو بچی تو باسي اوس یې ولکه ابرونه وي. نو مورې پته ولګېده چې ولې یې مړ کړو. نو هغه به زه نه یم خبره ته ویلې مړ کړو نو په څه مړ کړل نو هغه به غټ اصابیر ته پاته وي. د مورې الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي. الله دې ستاسو مخکې ژوند درکړي. امين. بس ما نه خو خالي وخلی دی بس ویخلل ما نه ما ته مړ راوړل زما یې معلومات وکړې ورو کې ما ته مړ راشم ما دوی ما سخرو هر څه وکړو دوی ما پر قاتل یاد کړل. دا د مشر زوی و یک یو نه مطلب د لوریانو نه د مشر و که نه دریام و درې مې لور پسې مه وه خو کار روزګار به یې درته کول ویلې نه خواري مزدوري دې راپاکوله لرګې مرګې د کالو روزي راته اچوله نو بل مچوکو میډمه نشته ځای مه بل نشته دا یک یو ځای مه وه دې راته روزي اچوله. ګران کتونکو دا ټایم موږ سره تفتیشي افسر هم موجود دی که تاسو سوای د دې کیس حوالې سره تاسو خپله تفتیش هم کړی دی که څه دې کې اضافه کول غواړئ. بس تاسو د کیس متعلق د مور نه واورېدو د سیو صاحب ته ویلو ډېر تفصیلي دی ته ویلو ٹھیک ده که نه خو په دې کې لکه یو خبره وه چې دا فرسټ ریپورټ چې کوم و د ګمشدګي ریپورټ کړی و چې یاره مونږ کس ورکتی جي که نه نو بیا هغې د بعد چې ده که نه لاش دی تلاش کولو پیدا شو بیا یې ریپورټ وکړو نامعلوم کې مقدمات درج شوه نو هغې کې ایس ایچ او صاحب سره نور ټیم و مونږ چې که نه هخوا دېخوا لکه لټون معلومات وغیره مو وکړو که نه داسې مدعیان هم کومو خلکه تعاون لږ هغو تعاون وکړو نو هغې سره دا الګ ټیسټ شو ٹھیک છે કે ના નો امریکایي هم دغې باندې باقاعده دعوېداري وه چې یار دا 24 ګنټې ما زوی د سره ګرځېدو چونکې صحبت لحاظ سره ما زوی لږه ډېر نشه کوله او دا هلک هم چې دغه نشهیي و ایسمار وغیره و که نه نو اوس لکه آف ریکارډ خلک دا خبرې کوي چې یاره دغه نشې په دغه باندې یا څه په دغه باندې دوی مان کې دغه شی شوی ده چې دی چې میبي هو سکته چې د سره نور ملګري نشیان ملګري وي نو هغه هم دا مور موجوده ده ایس ایچ او صاحب ورته بار بار ویلي دي مونږ ورته یو چې که تا مزید هم چا متعلق دغه وي پوه شي یا مونږ ته هم پته ولګي چې یاره دې کې نور هم څه انوالو دي نو انشاءالله مونږ به دې سره ملاتړ کوو او دې سره مټ په مټ ولاړ یو پولیس ټول ولاړ ده ورسره بالکل. ادم افریدي صاحب ملزم خو به تاسو اورېدلي مې تفتیش به هم کړی ملزم په خپل تفتیش کې څه وویلو په دې څیز باندې خفه و خپېمانه و بیا وجې څه وښودلی چې څه داسې لکه څنګه د مورکۍ خبره مو دا ډېره زیاته دردمنه ده 15 لوریانې یو زوی هغه هم که بچی هر رنګ هم خراب شي خو د مور دپاره خو لوی اسمان بالکل ملزم مو ان ډیټیل چې کوم دا هغه وکړو انټراګیشن وکړو هغه خو لکه دا ریزن مولا پیش کړو چې مطلب وخت ټایم کې مو زه نشې کې وم نو خپله کې مو نشې باندې چې کوم دا ورانی راغلو او تاسو له پته ده چې دا هېڅ داسې نشه ده چې دې کې کس ته پته نه لګي چې زه مطلب دا مې مخامخ چې کوم دا د پلار ده دا مې مور ده
یا د مې ملګری ده وړوکې خبرې باندې एकदम غوسه شي وړوکې خبرې باندې एकदم خپله کې چې دا راضي شي نو هغه خو دنده وجه وخله چې خپله کې مو نشې باندې ورنه راوړو. ګران ګدونکو تاسو د سټیشن هاوس افسر ادنان افریدي صاحب خبرې هم واورېدې. تفتیشي افسر چې کوم د دا کیس تفتیش کوي د دې خبرې هم تاسو واورېدې. د دې دا مورکې چې کومه ډېره زیاته دردمنه ده غمجنه ده. زه صرف لکه په خولې باندې ووایم که نه چې د دې دا بچی نشته خو لکه د دې زړه نه د دې کور حالات چې ته وګورې چېرته چې 15 لوریانې وي او بیا یو زوی وي که زوی هر څومره بد شي خراب شي نشهیي شي وران شي د دنیا کې تاسو وګورئ که نه بچی نه دی هر چا ته ځي چېرې وران یم خو که دوی د مور نه تپوس کړي چې دا بچی دې څنګه دی دا بچی د خپل مور دپاره سر اسماني خو دې معاشرې دپاره دې دومره ترهګرۍ زیان نقصان نه دی ورکړی څومره چې دغه آیسو پوډرو کوڅه په کوڅه رالو زموږ دا نوی نسل خاص کر دا اوس موږ مطلب په یو قبایلي اضلاع کې قبایلي بیلټ کې موجود یو چې دلته چېرته شینکي دي دغه شینکي هم چې کوم دی په آیسو پوډرو باندې دومره لت شو چې اوس زموږ دغه یو مور چې کومه ده کونډه عبور یې تاسو کتلی شي. الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. عدنان صاحب ډېره زیاته مننه. تھینک یو.